بالعدم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه المصابيح الظلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون صدق الله العظيم. زما عزتمندو مشرانو کشرانو کلیوالو نوجوانانو د لرې نه او د نږدې نه اورېدونکو د دې آیات متعلق یو څو خبرې ستاسو وړاندې پیش کوم او توجه به ستاسو غواړم چې ستاسو توجه وي نو زه به څه خبرې ستاسو وړاندې به پیش کړم او بیا به د الله په دربار کې الله نه غواړو چې الله دې دا زموږ په میزان حسنات کې وګرځوي او الله دې قبول و منظور وګرځوي. په دې آیات کې اکثر محدثین ویل دي د دې تفسیری په یو حدیث سره کړی دی مسند احمد بن حنبل په یو حدیث سره چې دا د زمانې لوی امام دی امام احمد بن حنبل د په خپل مسند کې دا حدیث راوړ دی د فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ په اسلام باندې. تاسو عام د سیرت کتابونو کې سیرت الرسول کې سیرت النبوی کې لکه مولانا زکریا سے هم لیکل دي او دارنګ ضیاء الله قاسمی هم لیکل دي او دارنګ سید عبدالمجید ندیم دی ټول علما او مفسرین او دارنګ چې د خطبا او د حدیث ذکر کړ دي چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د اسلام طریقہ داوا چې نبی علیہ السلام پسې دی راووته او توره اغست ولاس کې چې نن به رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتمه کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی خاتمه به کوم دی به ختمه نو په لارې چې ته نو چا سره ملاقات کوي چېرته ځي نو ده ورته وی چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ځم نو هغه وی ولې وی بس د هغه خاتمه کوم تنګ ته نه راغلی نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وی نو هغه اول خو خپل د کور خبر واخلا ستا د خور فاطمه او ستاوخه هغه مسلمان شوي دي نو چې دی کله لاړ نو دننه هغو صورت طه لوستو نو په ده باندې دومره اثر وکړو چې دوه ته دروازه وګړه بوله وی دا اول کلاو کوي ماته نو چې کلاو کو نو بیا خور ته وی تاسو څه چل کوو هغوی موږ د الله کتاب لوستو وی هغه مال راکوه وی تاله نه راکوم ځکه ته مشرکي او ته نجسي ته ګندی نو به هر حال هغه خورې ووله او وښې ووه چې کوم د دوی استادو هغه ترې نه پټ شو. نو اکثر روایاتو کې داسې خلک ذکر کوي چې د اسلام نه بیا د هغې نه بعد هغه اسلام راوړل نو خور ورته وي چې ټیک ته دلته خو اقرار وکړو خو د رسالت په مخ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې به ته اقرار کوي. مخکې 40 کسانو ایمان راوړی او بلال رضی الله تعالی عنہ یې په ځمکه راښکه او د امیه غرور چې کوم هغه له په سینه باندې غټ چټان ایښی دی او په هغې له پاسه ولاړ هغه لاندې وي احد احد. نو نبی علیہ السلام چې دا نظاره وکتله او د هغې نه مخکې د سمیه نظاره یې وکتله هغه یې دوه لخت کړه او دویم عمر بن خطاب دی رضی الله تعالی عنہ. یا الله په دې دوو کې مال یو راکړي ځکه دې دوو کې چې دا یو غیرتي دی عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ او بل سردار دی مکی کہ اللہم اعز الاسلام بعهد العمرین. بل استعاب کی روایت راضی دعایو کہ اللہم اعز الاسلام بعهد هذین الرجلین. یا اللہ پر دو ناری نوکی او ناری نما تراکی زبنن دا نبی ولم جولائی میں دی گٹو ڈک اکڑا کھانی میں پدی جولائی کیا چول دی اور آوازم دی نبی علیہ السلام پتا لاش کے چنن بدے تنگو ما جو چچر تزی کا نا میلی تزی بازار تزی گلے مانی زی کسی مانی زی نزو بدے ولم لک ننے پریدم نلک
نه اصل واقعا دا ده دا د عمر رضی الله تعالی عنہ نه د یو تابعی دی هغه نقل کوي او په مسند احمد کې دا روایت دی او د سورۃ الحاقه دا آیاتو دغه دغه دی مطمئ نظر دی هغه دا وا چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ روان شو جوړه ډکه کړه د ګټون داسي هغه یې امید ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور نه راووتو او زه ورپسې ولګېدلم مخکې امام الانبیا روان دی او ورپسې ځئ ما چې اوس یې ولم اوس یې ولم تر دې حده پورې چې وس مې رانغی په ګټو مې ونیو ویشته ولې چې حالات داسې وو چې موقع نه میلاوېدله خو یې نن یې پرېږدم نه وې دی به زه تنګوم لک دې کې مې پرېښه دی به ګوري لک اوس یې عزم کړه او دلته پیغمبر دعا کړه نو چې کله دې دغسې کېدو زما عزتمنده روان دی هغه پسې روان دی ګټو نه جوله ډکه کړې ده موقع ګوري هغه وی مخکې امام الانبیا روان دی او ورپسې ځئ ما او ګټې مې اغوستې دي لک چې اوس به ولمه لک چې ګورم نبي علیه السلام مسجد حرام ته دننه شو بیت الله ته وی کله چې نبی علیہ السلام دننه شو زه ورپسې هم لاړم ما یې پرېږده چې د لغونې خپل دا عبادت وکړي نو دا نبی علیہ السلام کله چې مونځ باندې ودرېدو چې مونځ نه فارغ شي که بیا په ګټو ولبلک چې بار راوځي پرېږدې مې نن مې قصد کړه اراده کړه او دلته امام الانبیا دعا کړده لک څه کړده دعا کړده لک وی چې نبی علیہ السلام په منبر باندې دا په مونځ باندې ودرېد او قرات یې شروع کو نو عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام په ژبه باندې قرآن دی او قرآن لولي او زما په دې زړه باندې داسې اثر کوي چې زما دا زړی وبوږنو او دارنګې وایي زما زړه ما وي چې په غوږونو نه اورم په قرآن راځي زما په زړه کې لګي ګویا کې په غوږونو زه نه اورم ما چې په غوږونو نه راته ډایرکټ راته زما په زړه باندې هغه سوغی لکه داسې سوغی دا قرآن لکه اثر دی نو یو دم مې دا وایي چې واقعي ولید وایي واقعي ابو جهل ټول وایي چې وایي دا خو شاعر دی دا خو شاعرانه کلام دی وایي ځکه چې داسې منظم کلام دی وایي فصاحت او بلاغت سره جزالت سره او تاثیر سره د لحاظه دا خو شاعر دی دا خو شاعرانه کلام دی نو دوی زما یو دم زړه کې راله چې دا خو شاعرانه کلام دی وی کله زما زړه کې راله چې دا شاعرانه کلام دی اور هلته د امام الانبیا په ژبه باندې دا آیات راغی دا آیات راغی انه لقول رسول کریم دا قرآن چې دی یو عزتمند فرشتې راوړلی کلام دی جبرائیل راوړی دا قرآن وما هو بقول شاعر قليل ولا بقصار دعا آثار قبولیت شروع شلو دی نبی علیہ السلام په حق ابراہیم علیہ السلام دعا کړو 4 زره کاله مخکې 4000 سال